لکه دا خلک چې دی دوی خو اخر ته له ووټ درکړی دی ته له دوی کوڅې له تللی بلکې نه چې MP به تلي نه چې میر به تلي ته له دوی کوڅې له تللی دی خلکو ته ته نن څنګه سترګې اوچتې دا 2-3 ټنې ور تېر شو شکردنګ کې څه ترقیاتي کارونه ونه شو حکومت هم پکې ستاسو راغی 3 پیرې نو ستا د شکرتنګي بجلي چې دی نو هغه هغه شانتې خلکو په چخچو کې به وتلې ده شي خو په دا 3 ټې نوره دا لږ دي که نه تاسو له نور هم 3 پکار چې کله ستاسو دا عهدې باند شولې د دې عهدو نه پس په دې باندې ډېر غټ اختلافات راغلي ځان هم لږ خبر که په دې مسایلو باندې ته اواز ولې نه اوچتې نو ملک صاحب که به معمولي مې یو کار وکړو نو هغې نه به بس دا پیجونه به داسې ډک شو او شیرینګ به درز دروز به جوړو هغه څیز مونږ ته په نظر نه راځي هم جوړ شو دې کې لږ مینځ کې دا کنډو دا ایریا ده چې دا لږه خرابه پاتې ده او 3 پیرې په دې حلقه باندې مې نه راغی جی خو دا علاقې چې دی دا ولې دته یاد یې نه دا د لیست نه وتي دا هیري دی نه صرف چېرته که غم خادی له راشي ټیک ده خو نور چېرته دې علاقې ته نه راځي څه وجه ده لېږي خو روډونو د لاسه حالات خراب دي د VC خبره هم کوم او د میر خبره هم کوم بسم الله الرحمن الرحیم ظهور خان یم او تاسو ګورئ تحقیق نیوز راغلی ما کاټلنګ شکرتنګي ته د محمد نیاز د پاکستان تحریک انصاف ضلع مردان نائب صدر دی د پاکستان تحریک انصاف تحصیلي کاټلنګ کې چې کم اختلافات دي په دې به هم خبرې کوو د دوی چې کم ذاتي زندګي ده په هغې به هم خبرې کوو او راتلونکي وخت کې د دوی څه ارادې دي د دوی فارم هاوس کې مونږ ولاړ یو اخلو یو وړوکی منتظمه زموږ سره اوسئ पेस फाइबर से मेरी क्लास कभी मिस नहीं होती आमिर इसहाक काजी ने कमाल कर दिया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ज़मानु में मेरे साथ काजी दे जरा पेस टेलीकॉम डी माल अब कटलंग में भी तेज तरीन इंटरनेट वाह आमिर इसहाक काजी यू आर ब्यूटी वेलकम बैक यो پیره بیا تاسو ته پروګرام کې هرکلی وم نیاز محمد د پاکستان تحریک انصاف ضلع مردان نائب صدر زموږ سره موجود دی د دوی ځای ته راغلي وو پوښتنه به کوو نیاز بھائی ډېره مننه د وخت راکولو او اولنۍ پوښتنه د نه دا کوم چې تحصیلي کاټلنګ کې اختلافات دي خاص کر چې کله ستاسو دا عهدې باند شولې د دې عهدو نه پس په دې باندې ډېر غټ اختلافات راغلي په صدر هم خلک خفه دی په تاسو باندې ډېر زیات خفه وي ولې دا اختلافات ولې راغلي دي بسم الله الرحمن الرحیم اول خو ظهور بھائی ستاسو ډېره مننه چې تاسو راغلی او ټایم وباسلو څنګه چې تاسو خبرو وکړه اختلافات نو که تاسو وګورئ پاکستان تحریک انصاف دی وخت کې د پاکستان یو غټه پارټي ده او ډېر کراوډډ پارټي ده ډېر زیات لیډرشپ هم پکې دی په دې وجه چې کله سچوریشن راشي په یو پارټۍ کې او ډېر زیات خلک نو خامخا هلته اختلافات بني اختلافات په ټولو پارټو کې دا نه شي صرف PTI کې دی خو PTI کې ځکه تاسو ته ښکاري چې دا یو ډېره غټه پارټي ده او دا واړه اختلافات دا دا څه ایشو نه ده او انشاءالله هم کوشش کوو چې په دې باندې ډېر زر مونږه دغه واخلو او دا تاسو په دې عهده باندې هم اختلافات راغلي یاره زما په عهده خو چا اختلاف نه دی کړی خو دې نورو راغلي بلکې څوک مختلف خبرې خلک کوي خو زما دا نه دی خیال څه چې م شوي هغه په میرټ شوي دي زما خپله نه په چا اعتراض شته دی مشرانو څه فیصله کړې مونږ ته قابل قبول ده او هغې سره به ځو د دې لپاره تاسو خپل څه لابینګ کړی او که نه بس اچانک د عهده راغلو اوبو ته یې دله دروخې جوړه اکثر خلک د خپلو عهدو دپاره لابینګ کوي چې یاره ماته دا عهده میلاو شي دا میلاو شي داسې څه ما بالکل لابینګ نه دی کړی نه مې چاته ویلي دي چې یاره ماله دا عهده راکړې ټیک ده مشرانو بس کتله زه به یې دې قابل ګڼلم ماله دا عهده راکړه ډسټرکټ کې او زما دپاره ډېره د اعزاز خبره ده چې پاکستان تحریک انصاف غونته پارټۍ کې زه ضلعي نایب صدر رالم دا زما دپاره ډېره د اعزاز خبره ده تحصیل کاټلنګ چې کوم سوشل میډیا ټیم را روان دی ترړوي هغه کریز نشته دی د ورکر ولې اصل کې په دې باندې ما هم ډېر سوچ کړی دی لومبې دا سوشل میډیا چې دا دونه دغه روانو زمونږ سوچ هغه طرف کې الیکشن او د اقتدار باره کې او مونږ به لګیا وو سوشل میډیا استعمال وکړو نور پارټو خلاف مطلب مختلف پوسټونه هلکان کوي راځي خو کله چې خان صاحب په جیل کې دی نو ټول فوکس په هغې باندې دی که تاسو وګورئ سوشل میډیا کې ټول نن سبا چې PTI والا څوک هم خبرې کوي د خان متعلق کوي د خان د رهایۍ متعلق د خان د کیسونو متعلق ټول فوکس نن سبا زموږ په ده کې دی زما د خبرې مقصد دا دی که موږ سوشل میډیا وګورو که چېرته د MPA یا د میر یا د XYZ یا د بل سړي داسې پوسټ راشي یا د هغه د ښه یا ترقیاتي کارونو پوسټ راشي نو د هغې کې هم د پاکستان تحریک انصاف د تحصیلي کاټلنګ یو کس نه کمنټس کوي نه لایک ورکوي نه شیر کوي ولې لکه دا خو مونږ زه خو دغه تپوس کوم
چې لکه هغه ډیفنس څنګه ختم شوی دی د خپل ورکر یا دلچسپي نه لري ولې نه دې کې داسې خبره ده چې کله خبره د ترقیاتي کارونو دغه راشي نو هغه هغه کسان کوي چې چا کار شوي مثال کې خو نور یې نه کوي نور یې نه کوي نور یې نه کوي دا پکې وجه کېدای شي نو دا ولې اول داسې نو لکه زموږ تاسو سره لکه توفیل انجمو او خپل چې دی نو ملک صاحب تاسو خو دې طرف ته راوړی دی که نه کارډلنګ ته راوړی دی نو ملک صاحب که به معمولي مې یو کار وکړو نو هغه نه به بس دا پیجونه به داسې ډک شو او شیرینګ به درز دروز به جوړو هغه څیز موږ ته په نظر نه راځي نو یار دا خلک خفه دی ما نور کړی خلک خو خفه نه دی خلک اوس هم خان پسې دی او که تاسو وګورئ دا تېر الیکشن هم موږ خلکو ووټ راکړی دی خان د رهایۍ دپاره یې راکړی دی چا د لارې کوڅې دپاره نه یې راکړی او خان تاسو رها نه کړ نو دا خو یو تحریک فیلیر دی نه فیلیر خو نه دی دا خو یو تسلسل دی روان دی اپ اینډ ډاونز په دې کې راځي ټیک شو اپ اینډ ډاون راځي او دا یو تحریک دی دا یوی انقلاب چې خوني انقلاب چې راشي هغه بس एकदम ارس چینج شي خان صاحب د چینج خبره کړې وه چینج ډېر ګریجولي او ډېر سلولي راځي ډېر په مزه مزه ټیک شو دا एकदम نه راځي دا به ټایم اخلي او څو پر د خان صاحب د رهایۍ خبره ده نو ما خو تاسو ته ووایي چې دا موږ ته ډېر بیریرز دي ډېر قوتونه دي چې د هغې زموږ مخنیوي کوي او موږ انتشار نه غواړو موږ وایو چې په صحیح قانوني طریقه باندې د خان صاحب موږ رها کړو چې د خلکو نقصان ونه شي ځکه چې الریډي پاکستان ډېر کرایسس کې روان دی دا راته ووایه چې امینې صاحب درې پیرې په دې حلقه باندې امینې راغی جی او ستاسو خو درې ځله شو زمونږ چې دی نو په وړومبي ځل باندې جی خو دا علاقې چې دی دا ولې دته یاد یې نه دا د د لیست نه وتي دا هیري دی نه صرف چېرته که غم ښادۍ له راشي ټیک ده خو نور څه ته دې علاقې ته نه راځي څه وجه ده یاره راځي داسې لکه په ښه بده باندې راځي ستاسو څنګه غم ښادۍ له هم راځي او نور چې انوایټ وکړو راځي موږ ته ټایم راکوي دا نه راکوي خو خبره ته وکړم چې موږ یو ډېر پسمانده ملک یو لکه څنګه ترقیاتو کارونو خبره ده نو دا ښه نه ترقیاتي خبره نه ده لکه نور اکټیویټیز یې کم دي راتګ یې کم دی علاقې دا خو موږ ته هم پته ده په هغې موږ هم پوهېږو هغه خبره داسې چې مینې صاحب یو حلقه ډېره غټه حلقه ده ټیک شو هغه کې دا یو خوبي زما خوښه ده چې هغه د چا غم نه پرېږدي چې خبرېږي نو هغه غم لځي دوا لځي خلکو له حاضري کوي حلقه ډېره زیاته غټه ده زه به دا ووایم چې هغه ټایم مینجمنټ او هغه شان نشي کولی څنګه چې دې خبره کې څومره حقیقت دی چې د تحصیل په دې الیکشن کې د هغه عمل دخل ډېر و چې یاره دې صدر جوړ شي دې صدر جوړ نه شي او دا په کار ده چې دی راشي په دې کې هغه ډېرې غټې ګوتې وړي دا الزام لګي یاره دا خبره به ته زه وکړم چې دې پرې کوم تنظیم سازي شوې ده دا بالکل دا پارلیمنټریانز بایپاس شوي دي دا زمونږ کوم ریجنل دا داسې الزام دی او داسې الزام دی دې کې زمونږ ضلعي صدر ایاز صافي صاحب شو شاهد افریدي صاحب زمونږ جنرل سیکرټري دا هغوی وایي چې مونږ به دا پارټي پیور ورکرز لا دې پرې دغه جوړو او ورکرز کې به کم چې قابل دي د دې خبرې هغوی به هم را مخکې کوو او کابینټ او تنظیمونه به جوړو پارلیمنټریانز دې کې څه عمل دخل زما په خیال نشته ستا د علاقې د چې را روان وم نو ماشاءالله ستا دا کور حجره دا ډېر ښکلې لوکیشن کې دي زموږ دا کتونکي مې ګوري دا یو ویډیو به مو سره شیر سکرین باندې به چلیږي خو روډونو د لاسه حالات خراب دي درې ځلې بیا ستاسو ایم بي اې راغی درې ځلې په ایم ان اې راغی په دې علاقه ولې دا محرومۍ دي یاره دې کې خو دا کم مین روډ چې و د دې شکرتنګي نه والې کاټلنګ پورې دا تېر ټینور کې طفیل انجم صاحب او مجاهد خان د دې منظوري کړې وه جوړ هم شو دا هم جوړ شو هغه هم جوړ شو دې کې لږ مینځ کې دا کنډو دا ایریا ده چې دا لږه خرابه پاتې ده او دې لپاره هم کوشش شروع دی انشاءالله چې دا په دې کال کې دا موږ جوړ کړو الله دې وکړي چې دا مسلې حل شي سیاست ته راتګ د عمران خان مینه وه که د علاقې مسایلو سیاست واقعي زه خپل ځان ته ګورم نو زه بای نیچر یو سیاستدان نه یم خو موږ چې پلار نیکه د سیاست کې مشرانو کړي دي دا نه چې نه دي کړي یو سیاسي بیک ګراونډ شته دی خو خبره دا ده چې د پارټۍ ته موږ راغلي نو موږ خاص کر د خان صاحب چې کوم ویژن و هغې پسې موږ یو او د علاقې مسایل چې کوم او د علاقې مسایل بیا سیکنډ کې راځي وړومبې موږ د ملک سوچ کړی دی چې زموږ دا ملک ولې وروسته دی موږ سره وسایل دي زموږ ملک کې څه کمي نشته دی هر قسمه موسم موږ ته اویلیبل دی زرعي ملک دی معدنیات موږ سره دي هر شی موږ سره موجود دی خو بیا موږ بیکورډ یو دا ولې
نو خان صاحب چې کوم تحریک شروع کړی و کوم ویژن و د هغه نو هغه زموږ زړه ته پرېوتو په دې وجه موږ دې قافله کې شریک شو او ډېر قربانۍ مو ورکړي دي او بیا به هم ورکوو د دې خپل ملک لپاره انشاءالله. سیاست کې خو پیسه ډیره لګي. نیاز محمد سیاست ته راوتی دی، خپل بزنس ته دی، څه کوي؟ یاره جی د پلار نیکه څه جایداد هم راته پاتې دی شته دی او زه خپل روزګار هم کوم، ریل اسټیټ سره زما تعلق دی، پراپرټۍ کار کوم. اسلام آباد کې زما هلته افیس دی، دغه بزنس کوو او زراعتو سره هم وابسته یو، ځمکې اګریکلچر لینډ دی را سره، بس الله شکر. نو په دومره مطلب ریل اسټیټ هم یو بیزي دغه دی کې ته سیاست په ټیم ورکولی شي؟ یاره ما خو د 9 مهینه پس ما بالکل ځان وقف کړی، زما هغه لکه بزنس هم هغه شان زه اوس نه کوم څنګه چې ما مخکې به هفته کې زه 4-5 ورځې هلته کې وم او خپل افیس او خپل بزنس له مې ټایم ورکوم. خو چې کله زه جیل کې وم زه راووتم نو زه په یو ایم باندې راوتم د جیل، داسې راووتم نو ما ویل چې یاره زما نه چې څومره م کېږي زه به د خپل وخت دې پارټۍ له ورکوم، دې ملک دپاره او د خان صاحب دپاره به زه پوره کوشش کوم انشاءالله. څه اراده لرې که بلدیاتي الیکشن اناونس شو کېږي نو نیاز محمد خان به پکې څه د دې خپلې علاقې نه حصه اخلي؟ اراده لرو، بالکل اراده لرو چې پارټیسپیشن وپکې کوو او نورو مخکې ګورو چې حالات څنګه راځي هغه بیا د وی سي خبره هم کوم او د میر خبره هم کوم. یاره که ما نه تپوس کې نو کوشش په ځان له هر ځای ته کوو، ځکه چې سیاست کوو خامخا سړی وایي چې یاره خبره لاړ شي مخکې پکې ځي، نو کوشش په بیا ځان له کوو. نور مشرانو خوښه ده چې په موږ باندې اعتماد کوي نو ویلن ګوډ موږ زه که نه کوي نو بیا هم همدې سره یو انشاءالله خپل دا راته ووایه چې دې علاقه کې خو مسایل ډېر دي، داسې موږ هم لکه چې تا له راتلو هم ځان هم لږ خبر کړه، په دې مسایلو باندې ته اواز ولې نه اوچتی؟ یاره زما په دې باندې ایم پی اے صاحب سره ایم این اے صاحب سره زموږ دې وخت کې چې کوم غټه مسله ده زموږ ته د بجلۍ مسله ده، دلته چې کوم بجلۍ لاین دا تاسو وینئ نو دا 50-60 کال زاړه زوړ دی، نوی اپګریډیشن دې کې بالکل نه شوی. په دې باندې زما ایم این اے صاحب سره میټینګونه شوي دي او هغه ما ته حامي دغه کړی ده. درې ټینې ور ستاسو راغلی دی ایم این اے، داسې حکومت هم پکې ستاسو راغی درې پیرې، نو ستا د شکرتنګي بجلي چې ده نو هغه هغه شانتې خلکو په چخچو کې بوتلې ده؟ یاره تاسو د دریو ټینرو خبره وکړه، دې نه مخکې هم خلک تېر شوي دي. خو تاسو ټول نه زیات ټیم میلاو شو که نه؟ 13-14 سال لکه تاسو د ټولو نه زیات ټیم میلاو شو، پرله پسې میلاو شو، خو په دا درې ټینوره دا لږ دي که نه؟ تاسو له نور هم درې پکار نه جي زما خبره واورئ، زموږ ملک یو پسمانده ملک دی، ډېرې محرومې دي، ډېرې زیاتې محرومې دي او دا یو پسمانده ملک دپاره بیا یو قرضدارې ملک چې د هغه هره پیره چې موږ بجټ پاس کوو نو موږ قرضه اخلو، د قرضې نه بغیر موږ بجټ پاس کولی نه شو. خبرې مقصد مې دا دی چې کېږي خو سلو کېږي، هغه فنډونو هغه اویلیبلیټي هغه شان نشته دی، نه زموږ ملک کې دا دغه شته چې یاره دی په بالکل په خلکو په ویلفیر باندې کار وکړي. نو دا زه یو وجه ګڼم چې دا اوس چې کوم په ویلیج کونسلو باندې کوم فنډونه تقسیمیږي یا تقسیم شو شکرتنګي څه پکې شته؟ جی بالکل شته، څه پکې شته، موږ یې خپله حصه راکړې ده، کېږي به انشاءالله او زه پوره کوشش کوم دې دپاره لګیا یو، بس موږ ګورم که نه صرف کوشش دی او که نه یو خو کوشش یې بس یو سړي ته مې وینا وکړله او بس تېر په هېر شو. ما سره لکه دا خلک چې دی دوی خو اخر ته له ووټ درکړی دی، ته له دوی کوسې راتلی، بلکې نه چې ایم پي اے به تلي نه چې میر به تلي، ته له دوی کوسې راتلی، دا یې خلکو ته ته نن څنګه سترګې اوچتې؟ د بجلۍ په مد کې ما سره ایم این اے صاحب واده کړی ده، ما له یې څه ستنې راکړي هم دي، څه سامان وامان او څه به نور هم راشي، هغې ما سره واده کړی چې ستاسو بجلۍ کوم محرومي ده دا به موږ لرې کوو. ټیک ته کېدای شي دې میاشت کې ماله هغه خپل حق میلاو شي او نور کوم د لارو کوڅو یا ترقیاتي کارونه دي نو هغې کې م ایم پي اے صاحب برپور ما ته دغه کړی دی چې بهي ته وکړه، تاله به زه انجینري که فنډ وي که هر څه تاله به زه در لېږم، دا چې کومې مسلې دي کومې نیمګړتیاګانې دي په علاقه کې هغه ته فلفل کړه. ضلعي صدر تاسو خپل مسلې د تحصیلي کارټلنګ یا د دې خپلې علاقې هلته کې اوچتوئ دا خپلې مسلې؟ بالکل موږ خو په هر پلیټفارم اوچتو او کله چې زموږ ضلعي میټینګ وي نو موږ دا خبرې پکې کوو د خپل تحصیلي کارټلنګ د دې چې کوم محرومې دي یا کوم تنظیمي مسایل دي ټول موږ ډسکس کوو په هغه پلیټفارم باندې مشرانو سره او هغوی موږ له ریسپانس راکوي. ایم پي اے صاحب چې کوم په دې وخت کې پوزیشن دی مطمئن یې؟ جی ایم پي اے صاحب په سیټ روان دی،
زمونږ داسې دغه په هغه کې نه یو نو شکرتنګي له یا دې علاقې له څه داسې څه کړي دي راغلی یم دلته شکرتنګي ته 2-3 پیره راغلی او دا هر څه مې ورته ښولي دي نو هغه ما سره وعده کړی چې مطلب که تاسو خبره وکړه په دې 3 ټرینرو کې شکرتنګي ډېره دغه پسمانده پاتې شي مطلب دلته کارونه نه شوي نو هغه ته ما ویزټ ورکړی سپیشل دی او ته دا هر څه ته وینې دا 2-3 ټرینې ور تېر شو شکرتنګي کې څه ترقیاتي کارونه ونه شو نو هغه ما سره هم وعده کړې ده چې ستا حصه به مطلب کوم فنډ دی تا له به میلاویږي او خپل کلي کې به کارونه کوي صحیح شو ډیره مننه د وخت راکولو ګرانو کتونکو د نیاز محمد خان پاکستان تحریک انصاف ضلع مردان نائب صدر چې مختصر غونډې انټرویو وه دوی ځای ته راغلي او د دې تحصیلي کاټلنګ په مسایلو مو سره خبرې وکړې الله دې وکړي چې څنګه دوی وي چې یاره MPSC به له ما دلته کې ویزټ ورکړی دی د شکرتنګي چې کوم مسایل دي دا مې ورته ښوولي دي چې دا حل شي د پاکستان تحریک انصاف په دې علاقه باندې 3 پیرې MPA ګان او 3 پیرې MNA ګان په صوبه کې 3 ځله حکومت راغی دا 3م ځل دی او ګورو چې د شکرتنګي عوامو دا مسایل چې دي دا د نیاز محمد خان په لاس باندې حل کیږي او که نه حل کیږي د دوی دا خبرې چې دي دا صرف وعدې کیږي او که دا رښتیا کیږي زه ظهور خان اجازت غواړم د لوی الله په امان